قل یا ایها الناس ویا ای پیغمبره چې ای خلکو انی رسول الله یقینا زه د الله تعالی پیغمبر یم الیکم تاسو ته جمیعا ټول دپاره الذي هغه ذات له ملک السماوات والارض چې هغه دپاره بادشاهي د اسمانو او د ځمکې دی لا اله الا هو نشته دی بل اله مګر دا الله تعالی یحیی و یمیت مړ کول کوي او ژوندي کول کوي فآمنوا بالله ورسوله تاسو ایمان وړو په الله تعالی باندې او د هغه په پیغمبر باندې دا چې پیغمبر دی چې نبی دی او امي دی الذي یؤمن بالله چې ایمان وړي په الله تعالی باندې او همدارنګې وکلماته او د دې الله تعالی په کلمو باندې واتبعوه د دې تابعداري وکړو لعلکم تهتدون دې لپاره چې تاسو په هدایت باندې شو ومن قوم موسی امة او کان موسی علیه السلام نه یوه ډله یهدون بالحق چې هغوی هدایت طرف ته وو په حق باندې وبه یعدلون او په دې باندې انصاف کوونکي وو وقطعنا او موږ دغه تقسیم کړي وو اثنتی عشرته په 12 قبیلو کې اسباطن کورونه اممن ډلې و اوحینا الی موسی او موږ وحی کړی موسی علیه السلام ته دې ځای نه څو انعامات ذکر کړي احسانات ذکر کړي الله رب العزت موسی علیه السلام د قوم باندې چې تاسو به ما مختلف احسانات کړي وو او بیا هم تاسو کېناستلو د سخي عبادت ته د غیر الله عبادت ته یو دغه نه ده چې تاسو مو په 12 قبیلو یا کورونو کې تقسیم کړي وو دا هم د الله تعالی لوی نعمت او لوی احسان و چې تاسو خلک زیاتو او 12 قبیلو کې تقسیم کړو نو تاسو پیژندګلونه وغیره دا په ښه اسانه طریقې سره کېدله و اوحینا الی موسی مو وحی کړی موسی علیه السلام ته یا حکم کړی موسی علیه السلام ته اذ استسقاه چې کله طلب وکړ قوم د موسی علیه السلام اوبه والا مو ته دا خبره وکړه چې ان اضرب بعصاک الحجره چې ووایه ته په خپلې امسا سره دغه کاڼی فانبجست نو راووتلې د دې کاڼي نه اثنتا عشرة عینه 12 چینې قد علم کل اناس مشربهم او یقینا هر یوې ډلې پېژانده خپل ځای د اوبو څښلو والا وظللنا علیهم الغمام او موږ ورځې کړې وې سیاره کړې او دوی باندې په وریځو سره وانزلنا علیهم او منزل کړي وو په دوی باندې من او سلوا کلو او خورئ من الطیبات د پاک هغه نه چې کوم رزق مو درکړی تاسو ته وما ظلمونه او مو ظلم یعنې کمین نه و کړی په دوی باندې لیکن لیکن وو دوی انفسهم په خپلو ځانونو باندې یظلمونه ظلم کوونکي واذا قیل لهم چې کله ویل شو دوی ته چې اسکنو تاسو اوسېږو په دې کلي کې وکلو منها حیث او خورئ د دې نه چې تاسو کوم ځای نه هم شئتم خوښه شي وقولو او یې حطة لفظ د حطه مطلب مفي غوښتل ودخلوا الباب او داخل شئ په دغه دروازې باندې سجدې کوونکي دې دپاره چې موږ بخښنه وکړو تاسو ته د ګناهونو د تاسو سره سنزید المحسنین همدارنګه موږ زیاتون نیکي کوونکو دپاره فبدل الذین ظلموا منهم د الله تعالی احساناتو نه پس دوی بیا استبدال وکړو کوم حکم الله تعالی کړی و چې تاسو بخښنه غواړو نو دوی دغه لفظ بدل کړ نو فبدل الذین ظلموا بدل کړ او خلکو چې ظالمانو منهم د دوی نه قولا وینا غیر الذي قیل لهم سوای د هغه نه چې کوم نه دوی ته ویلی شوی و نو فارسلنا علیهم نو وراستول په دوی باندې رجزا من السماء عذاب د باره نه بما کانوا یظلمون په سودا سره چې کوم دوی ظلم کول